نو علماء په سوشل میډیا باندې د جهاد اعلان وکړو چې څومره مسلم ممالک دي په اوس وخت کې په دې ټولو باندې جهاد فرض دی. نو دلته په ځای د دې چې په دې باندې عمل وکړي هغې استهزاګانې او خنداګانې شروع کړي. شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني صاحب حفظه الله زما محترمو د علم بحر دی بحر، مفتی اعظم پاکستان ګڼلی شي، او دا بدکار او دا بدعمل او نافرمان او دغه بدکردار خلق چې د خپل کردار نه یو سړی خبر نه وي. زما محترم را پاسی با او په دې دومره لوی لوی علماو باندې به اعتراضونه کوي. سوی وی مفتی تقی عثماني صاحب دی د خپل کور نه جهاد شروع کی. زما محترمو د عالم کار دا دی چې هغه تا ته فتوا واوري چې او اوس وخت کې څه کول پکار. نو علماو خپله ذمواري ادا کړه. اوس زه خو دومره بېوسه یم، زه خو فلسطین ته تلی نشم کنه، دا ډیپټي او ذمواري چې د چا ده، نو دې خلکو د علماو د مفتیانو هغې غوږونو ته هغه فتوا ورسوله چې او په اوس وخت کې جهاد فرض دی. نو اوس تاسو ته پته ده چې اټم بم چا سره دی، فوج چا سره دی، زما محترمو اسلحه چا سره ده. اوس دا ذمواري او ډیپټي د چا ده؟ او بل یې راپاڅېدو او هغه څه کوي، ویره دا علما دا دومره دنګونه وهي او دا دومره خبرې اترې کوي او دا دومره شوق او جذبه لري د دې چې څومره خرچه د فلسطین ته د تللو دپاره کېږي هغه زه کوم، دا علما دې رامخکې شي او فلسطین ته زه اصل. نو زما محترمو په زرګونو علماو ځانونه پیش کو او چې چا دا خبره کړې وه هغه بیا پټ شوی. بیا د دغه خلکو د دې مشرانو تعلق د کم جماعت او د کمې پارټۍ سره دی هغه هم ټولې دنیا ته پته. په دې باره کې زما قائد محترم بار بار آواز لګولو چې ګوره دا د اسرائیلو او د یهودو ایجنټان دي، دا خلک وپېژني. اوس د مظلوم فلسطینیانو سره ما او تا زما محترمو یکجهتي کولی نشو، د هغې څه ودرېدی نشو، د هغې دپاره آواز اوچتولی نشو، د هغې دپاره اسرائیلو مصنوعاتو نه بایکاټ کولی نشو. نو کم از کم بیا دا خبرې خو کول نه دي پکار. دا زمونږ کومه مسلماني پاتې شوه، د مسلمان په جامه کې دلته راته دا خلک کېنولي دي په دې کورسو باندې، دعوه د مسلمانۍ کوي، دعوه د اسلام کوي، دعوه د او لیکن هغه د اسرائیلو په حمایت کې بیانونه ورکوي، د اسرائیلو په حمایت. نو زما محترمو الله دې د دې فتنو نه زمونږ او ستاسو حفاظت وکړي او الله دې د حق پرست علماو اتباع کوونکي موږ او تاسو جوړ کړي. دې وجې نه الله ته به جاړي، الله نه به غواړي. اوس د مسلمان په ملک کې اوس سوچ وکړه، عالم فتوا ورکوي، عالم فتوا ورکوي او د دې خلکو اوازونه او چغې د اسمان کنارو سره لګي چې تا د اسرائیلو خلاف ولې دا جهاد فتوا ورکړه. استهزاګانې خنداګانې د فتوی پسې شروع دي. نو په ایمان وایي جهاد پسې استهزا او خندا کول دا کفر نه دی. په دې باندې انسان د ایمان نه خلاصېږي، په دې باندې په ښځه نه طلاقېږي. د عالم پسې استهزا او خندا کول، نو د ایمان خو پته نه لګي کنه چې تا کې ایمان شته که نشته. د ایمان خو پته نه لګي، دا خو به د مرګ نه بعد تا ته اندازه کېږي. وایي دا مسلمان به په خپلې مسلمانۍ باندې گواه پیش کوي. الله ورته فرمایي ته مسلمان وي او یا الله زه مسلمان یم، گواه پیش کا، گواه پیش کا. زما محترمو شیخ الحدیث مولانا منظور منگل صاحب حفظه الله هغې دور حدیث په کال باندې چې طالبان فارغېدل، نو دا ورته په جړه جړه کې وایي چې زما ګورې نور هیڅ نه دی پکار، که ما له راضي او که نه راضي، که زما خیر خبر اخلی که نه اخلی، خو لیکن د قیامت په ورځ د الله په حضور کې د دې خبرې به تاسو اے بچو اے شاګردانو گواهی کوئ چې آو یا الله منظور منگل صاحب دا مسلمان واورئ، دا مسلمان. نو به موږ او تاسو باندې گواهی چې او ته مسلمان وي، په کومه خبره مسلمان. نو زما محترمو چې موږ او تاسو دومره درد او غم په زړه کې راوچت نشي چې هلته فلسطین مسلمانان د هغې د بدن هغه چیچړي، د هغې د بدن وازګې او غوښې او وینې د دیوالونو پسې، او زما محترمو دا شیندې ویندې کېږي او آبادۍ نه ورانېږي، هسپتالونه یې ورانېږي، دا مسلمان هېڅ پروا نشته.
نو الله پاک قرآن کې فرمایي، قرآن کې الله پاک فرمایي وایي د بعضو خلکو سترګې شته خو کتل نه کوي، حق ورته نه ښکاري، غوږونه شته خو اورېدل نه کوي، حق پې نه اوري، خوله شته خو حق وینا پې نه کوي. نو اوس مسلمانان شته ژوندي یو خو په مړونو باندې حساب دي. دا ژوندي مسلمانان وای په مړونو باندې حساب دي که نه دي؟ دي که نه دي؟ اوس دا آله د موبایل په ذریعې سره موږ د فلسطین ټول حالات ګورو چې هلته څه حساب روان دی، لیکن دلته خیرت وایي تورې ډېرې دي خو زړه د خالد غواړي، تورې ډېرې دي خو زړه د خالد غواړي. ته خالد بن ولید څه جهان ستا